ته چې کله په بل چا باندې ګولې چلوي نو د هغه نه مخکې لږ 1000 مرتبه سوچ وکړه چې دغه نه به بچي پاتې شي، خزه به پاتې شي، بیا د هغې ښځې 1000 مسایل دي، د هغو بچو یتیمانانو 1000 مسایل دي. ټیک شوه ګولې خو دې وچلوله خو د هغوی عذاب دې په سر واغستو. یقین وکړه که تم آرام وکړي د 2 منټو غیرت یې وکړو او د ټول عمر بې غیرتي او د ټول عمر سزاګانې دې په سر واغستلې. ای پښتون عالمه دا دې کوم ځای ګټه وکړه؟ دا ګټه وکړه دا نقصان و. معاملات په خبرو هم حل کېږي، افهام او تفهیم سره ته لګیا شې او ډزه ډوزه کیسه چې دې په ډز باندې حل کېږي. دا ډز حل نه دی دغه شي که دا د ټول عمر غلامي دی. او بیا د نن سبا زمانې د نوجوانانو خصوصا نه خبره کوم چې سټمنا نشته، برداشت پکې نشته، تحمل پکې نشته، دا میدین ټولې خرابې دي، غسار سي. دا چې شي وجه نه دغه ګنده خوراکونو دی وجه نه. تاسو چې دا ویډیو کې وګورو روزه چې ماته کی نو په هغه ټیم کې میدی لا نرم خوراک او گزارې والا خوراک پکور وي. نو دای به څه کې د کول نه بلور شي، د کول نور لوي چې مولا سټینګ رو واخلا سټینګ. نو دا څه په دا دوه ګوتو کې بیرون نشي دا څه به کوي. دا د اکشن دی، دا د لایف سټایل دی. نو چې هغه څه میده دې برباد شي، برداشت در کې نه، تحمل در کې نه، یو خبره در باندې خانه لګي او هغه د پاسه چې بیا پکې دا بل غلاظت دې موږ دغه علاقو لره نه وته دی آیس چې نوجوان په دغه بےهوده حرکت او په دغه لعنت سر شوی دی. څه خلک نه کوي سړیا، سړی حیران شي. تبه خلق را غواړي یو کار لا دین به معاشره له پیش کې، خو چې دا افسوس کو په دا خبره چې دین خلکو صرف د قرآن په دغه ټکي پورې محدود کړی دی، عمل نه. نن زموږ په معاشره کې چې وګورې دومره منشیات دي چې حق ایران میں پاتې خلکو بچیو کمې کمې ترقی وکړلې، تعلیمونه حاصل کړل، هغوی هنرونه زده کړل، کمالات یې واغستل. دمو بچی اوس هم په مغه پونګي کې لګیا دی. دمو بچی به اوس هم دی وکي کړل لوند چې 490 دغه هغه بیډه کوي. هي پښتون عالمه دین ملاړو دنیا هم برباد شوه. ته به کله وخیارېږي؟ بچی له تربیت ورکا، بچی په ښه مجلس کې د کېنولو عادتمند کا. دا کله کېږي چې جماعت مدرسې دین لاغه کې نه وي چې څه واوري د هغه زړه صفاوي، هغه چې کومه خبره لوړله بس هغه الله د عمل توفیق ورکوي. بیا نو دومره ټیم سره نه دی بچی غږ نه کوي. څه چل نه په بچو باندې یاره خوشحالي ډېره غاټه خوشحالي وکړله، ډازې به وکړې په بچو باندې ډازې کول او د خوشحالي اظهار کول، دا سون کوردار سړی هم پې کولی شي. او د بچی تربیت دا اصل شی دا دی. بچی د خپل لاس نه لاندې ساته، ښه بې حیا نشي دسه، بدکرداره نشي. چې شپه کېږي بچی سنبالوه، غلط حرکات به نه کېږي. او کنه دغه پام دی نه چې چېرته لړو په کم ګودرې شپه او په کومه حجره کې کم بیټک کې ناست و چې څه کول، مخکې چې بیا